چې یقینا منافقان لکاذبون خامخا دروغجن دي. سکه دروغجن دي پدې کې دروغجن دي چې د دوی د زړه او د جبه اقرار او تصدیق یو نه دی. په جبه وایي چې ته رسول د الله یې، زړه کې د رسول نه مني، نو منافق وایي دی ته لکاذبون. انا باندې پوه شئ. یو معنی علماء دا کړه لکاذبون، معنی دا چې دی دا گوي دا د زړه نه کوي، صرف د جبه نه کوي. پس جبه خو وایي چې ته رسول د الله یې، زړه کې د رسول نه مني، نو لکاذبون څه دي؟ دروغجن دي. دویمه معنی علماء دا کړه دا چې د دوی عادت د دروغ دی. کله منافق صفاتو کې او دا راځي ښه اذا حدث کذبا، بس کلم خبره کوي نو دروغ وي. یو ظلم سړی دروغ وي ابیا خبره ده، خو چې دروغ عادت جوړ کړی دی، بس خلینه خبره رو باسي نو دروغ، خلینه خبره رو باسي نو دروغ، نو دا د منافق صفت دی. خو چې به کنه نو دا لکاذبون، یعنی دا د دوی عادت ته، عادت جوړول د دروغو دا ډېره غټه ګناه ده. دا د منافق صفت دی. والله یشهد، الله گوی کوي ان المنافقین چې یقینا منافقان لکاذبون خامخا دروغجن دي. علماء با یو دغه کولا معمه به ذکر کولا، وی هغه کم خلق دي چې خرشته ویلي دي خو بیا الله وی دوی دروغ وي. یہ رشتہ ویلی کنه، رشتہ نه دی ویلی. انک لرسول الله، دی سوی نشهد انک لرسول، مونږ وای کو چې ته رسول د الله، او بیا الله وی دی په دې خپل گواهی کې دروغجن. رشتہ ویلی رسول پیغمبر علیه السلام د الله رسول نو، او منافقان وی ته سي د الله رسول مونږ گواهی کو. تاسو به کنه اتخذوا دین ولید ایمانهم، خپل قسمنا جنتن ډال، فسودون اړی دوی عن سبیل الله، خلق د لارې د الله نه، د الله د لارې نه خلق کړي. د منافق دا صفتونه زده کړه، دروغ وای، په دروغ گوي کوي، خپل قسمونه ډال کړي دي، خلق د الله د لارې نه منع کوي. دا منافق اتلس پلیته ذکر کوي کنه، دې کې دا یو داسي په ترتیب باندې فسودوا عن سبیل الله، اړای خلق د لارې د الله نه. بیا د منافقان خپل کار دی، خپل چل ولا ورزقه. انهم بشک دوی ایمانهم او ایمانهم کې فرق دی. ویلې مو ایمانهم چالی باندې زبری قسمونو جمع راځي، ایمانهم قسمونه، او ایمانهم چالی باندې زیری نو ایمان ته مراد دی. ایمانهم قسمونه، خپل جنتن ډال، کم ډال یادې تور وډال، تور سر کم دغی توري سره چې کم ډالیا غیا دی، هغه ډالونه نه یادې ته چې کمل زبادي وي. ایمانهم قسمون، خپل جنتن ډال، فسودوا نو اړی دوی خلق منکای دی خلق عن سبیل الله، دلار د الله نه. انهم بشک دوی سا اډر بد ما کانوا یعملون، هغه چې دوی عمل کوي. ذالک دا پدې وجا، ذالک بانهم دا پدې وجا، یقینا دوی آمنو ایمان روړې دې په خلو، یا آمنو ایمان خلق تخکار کړي، ثم کفرو دې کفر کو، فتوبع مهر لګول شوی دې علی قلوبهم، پزړونو د دوی باندې، فهم لا يفقهون، بس دوی نه پويږي. دوی په دې باندې په دې دین په دې کار باندې بیا نه پويږي، دی بیا په قران نه پويږي، چې بناستی او پويږي نه په قران باندې، د پیغمبر علی السلام په حدیث نه پويږي. کتب علی قلوبهم، مهر لګول شوی دی پزړونه دي، طبع مهر ته وي، لکه قران کې بعض ذکر راځي ختم الله علی، الله مهر لګول، بعض کې طبع وي، بعض وی ام علی قلوب اقفالها، د دې پزړونو سدي تعالی دي. نو چې تعالی د انسان زړه ته دی واله، دی ورته تعالی واله، نو د بار نصر اتلی نشي، د دننه بارون سو تلی نشي چې ورته اله شي. دقه سددي په دې زړونو الله تعالی لګولې، څه به لګولې دي؟ تعالی لګولې دي. نو چې دنه کم ګندې د منافق پزړه کې هغه دنه پاتې شو، څه پاتې شو؟
نه بار نه چې کوم هدایت هغه د زړه ته نسی هغه د زړه ته فتوبع د بل علامت څخه چې په خله ایمان وروړي او بیا د عمل میدان کې نوی کفر کوي بل فتوبع علی پزلونه مهر دی هم لا يفقون دی بل سي اتلس پلیته به برابر کا وهم لا يفقون دی نه پويږي اذا رأيتم هر کله چې تو ویني دی لرا تعجبک اجسامهم نو تعجب کی با چیتا لر جسمونه د دوی د بل پلیته ده یا خدا د جسمونه به غټ غټ وي یا دویمه معنا دا جسم نه بخ خيستوي برابر بی شریعت تبم برابری خودن نبی ازل کی منافقت جسم بے خمزیدار برابری خخکولی سور سپین بی و اذا رأیتم کل چتوین دی لر تعجبو کاج ساموم نو تعجب کی باچی تالر جسمون دوی وی یقولو اگر چر دوی وینا کئی تسمع لقولم نو غوگ بیک دیتا وینا دوی تا خبر خوگی دی د منافق خبرې سدي داسې ملمع خبرې بکئی او داسې د خپل ځان صفائی بکئی ته چې بس کاش دې ته مې وګه د خپل ځان صفائی بدا سکے او داسې خواږي پسته خبرې بد سره د منافق کار دا وي یقولو کچری دوی خبرې کوي تسمع لقولهم تبغوګ دی وینا د دوی تا کأنهم خشب مسندا گویا چې دا لرګي دی ادرول شوی دی دیوال تا مسندا چې دیوال ته دی ور لډړواله دا لکه تاسو سټه وباسه کنه دا سټه چې خلک وباسي جړلې نو دا چې اوچولو د پاره بیا دیوال ته ولډړ ور کی چوچش دیوال ته ولډ کأنهم خشب مسندا گویا چې دا لرګي دی مسندا دیوال ته ادرول شوی دی ډډه ورلواله شوی مسندا دیوال ته ډډوال صحیح شو دیوال ته ورل ډډ ور کړه دا نو سمانا تفسیر مدارک وی کانم خشب مسندا یو معنا دا کوي اے لرګي سوي ناغه خو پکاريږي یہ خلق دیوال کې لګي یہ چھت کې لګي کم د کار لرګي چی وی ناغه خلق څه کوي هغه پکاريږي کنه هغه خلق په چھت باندې ولګي یا بل څه کې استعمال کی یا سسکوره کې دلاس کې واچي یا ته بلجه کې لاس کې وڅ صدا پار استعمال کی لرګي چی وی خو چې کم په زل لرګي وی هغه چرته دیوال ته ودري وي به اسوازو سبه او به اسوازو دقه سدا منافق نه دا په زل شعر کانم خوشو مثلا پوښو به کنه تفسیر مدارک ډیره خسته نقطه ویل کم د کار لرګي چی ناغه خلق داسې بیزای نه غورځي د کار لرګي څه کوي هغه یا پچت کې لګي کړه تی جوړ کی یا چرته کې بل څه کې استعمال کی نن څه پنه چرته جوړ کی بل څه بل او چې کم د کار نی وی دا خشاک دی چرته دیوال ته ولډړ ورکا ته هیڅ شی نه لري دغه چې الله فرمایي دا منافق دغه خشاک دی د جهنم بس هیڅ شی نه دی دیوال ته ولډړ و څه وخت به وګورځو څه وخت به ورته وګورځو بس بشي کانم خشب مسندا گویا چې دا خوشبون لرګي دی مسند دیوال ته ډړواله شوی دا